نبی علیہ الصلوۃ والسلام ولې زړلې نبی علیہ الصلوۃ والسلام داسې زړل ما ته وویل چې وپرانیه لږ خو د ما امت خبر کړي دا څه کوي په کومه خوا باندې روان دي ویل ما رسول الله ولې زاړې ویل دوی ولې به نه زاړم په نن ورځ کې چې څومره انسانان مړه سوي دي یوه کس ایمان تېر کړی دی یوه دا نور ټول بې ایمانه راغلي دي الله به موږ ته ایمان څرنګه را نصیب کوي نزل من القرآن ما هو شفاء وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المرار بالقرآن كفر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين نات خانانو اوس خبره وکړه چې د جمعې شپه ده نبی علیه الصلاۃ والسلام مخکې به ملایکه و درود وروړ نن په خپلو غوږو باندې اورئ چې پلانی د پلاني زوی په ما باندې درود یایي درود دغه په لمانځه کې اللهم صل په زوره یې ویئ په زوره ټول یې بسم الله الرحمن الرحیم اللهم صل علی محمد غږ مو نسته ولې دا درود ده اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد دې جامعه مدیر خادم او محتمم د موږ روحاني بچي مولوی شابرات صاحب او په سټیج باندې مخور دیندارا تقوادارا با ادب علماء کرام او د ما مخته سپینې ژرې د قوم مشران دیندارا پرهیزګاره شملور او غیرتمن مسلمانانو کله چې الله رب العزت چاته یو نعمت ورکی بیا هغه خلق د دې نعمت قدر ونه کوي بیا الله رب العزت داسې نه چې خالص صرف هغه نعمت جنې اخی بلکې الله رب العزت د دغه کفران د بېقدرۍ الټه دغو ته سزا ورکوي په دنیا کې علمي مرکز علماء کرامو ته معلومه ده چې هغه بخارا شریف و په بخارا کې یو داسې علماء کرام پراته دي یو کتاب کې مې کتل چې یو قبرستان د ادره په دې ادره کې 300 فقهي علما سے په ټول پاکستان کې تقریبا یو فقهي عالم نسته الا ماشاء الله 300 فقهي علما پراته دي خدا هغه علما دي چې چا په نامه کې محمد ده صلی الله علیه وسلم نو نور به څومره علما التفراته دي د موږ د هدايه مصنف مولانا برهان الدین مرغیانی نور الله مرقده دا یو لوی عالم ده چې د ایمان صاحب مذهب ته ډېر ښه خدمت کړی ده او خدای د دې کتاب نه داسې پیدا اخلي چې په هره مدرسه کې د کتابونو تر درس لاندې د ملایانې طالبانو ته یایي دا چې کله وفات شو د ده جنازه یې راخیستې وه د قبرستان ته روان خلک ورته راووتل چې دا څوک د دوی ورته وویل دا یو لوی عالم ده فقه عالم ده هغو ته نوم یې څه ده و نوم یې برهان الدین ده و نه په دې ادره کې به موږ هغه علما ږدو چې د چا په نامه کې محمد وي خو لیکن دا د بخارا خلک دغو چې کله د دغو مدارسو قدر نه کوو د علماو قدر یې نه کوو د مساجدو قدر یې نه کوو
د الله تعالی داسې عذاب ورباندې راغی چې دا مدرسې دا ټول خلق مړ کړلې، علما یې شهیدان کړل، قرآنونه یې اور ته واچول، او دغه تنکي حافظان دا یې د هزارهاو په تعداد باندې دا په شهادت باندې ورسول. یو کتاب کې مې لیکل اجي سالس پورته راته ګوره، ما ته پورته ګوره، اجي به خوب نه درځي. یو کتاب کې مې کتل مخکې زمانه کې چې کوم طالبان هر طالب څه به کوم کتاب یایو دا به په خپله په قلم باندې دا کتاب په خپله باندې لیکو، کومه جنکۍ چې به یې چاته ورکړله ودوله وې، بیا به تر هغه وخته پورې دا د پلار د کور نه نه ایستله چې تر کومه وخته پورې به دې خپل قرآن په خپل لاس باندې لیکلی نه و لیکلی. داسې لیکاري به یې کوله چې د ورځې یوه دانه به یې ورواخیستله، په دې باندې به یې ټوله قل هو الله احد الله صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد دا به یې ټول مکمل په یوه ورځ باندې ولیکو. په کمپیوټر باندې اوس هم څوک نشي لیکلی. خو دغه طالبان چې نن شابرات مولوي صالح تاسې مخ ته کښېنولي دي او تاسې امینونه راخیستې دي، غاړه ته به یې واچوئ چې کله دغه بدبخت قوم په دغو مدرسو باندې حمله وکوله، هغه د قرآن صحیفې دلته په رنګ باندې نه بلکې د دغو وړو طالبانو په وینه باندې دا ککړې ولې، دومره طالبان یې شهیدان کړي ول. کتاب لیکي، تاریخ لیکي چې دا درک نه لګېدو چې څومره شهیدان دي، خو دغه مسوانۍ دغه دوات چې موږ وګڼلې 80,000 مسوانۍ پرتې وې، نو موږ وویل چې 80,000 یې خالي صرف د اواره ماشومان دا شهیدان کړي. دا ولې دغو خلکو د مدارسو قدر نه کوو، دغو خلکو د مساجدو قدر نه کوو، دغو خلکو د خانقاو قدر نه کوو. د الله رب العزت دا عذاب ورباندې راغلی. بیا دا خلک راولاړ سو، یو ټینګه اراده یو ټینګ عزم او قصد یې وکاو چې موږ به بیا د قرآن خدمت کوو، خو روسیان ونه پرېښودل. بیا به دوی راولاړ سو لکه دا اوس د شابرات مولوي صاحب کوم سټیج جوړ کړی ده، په شپه کې به یې د مینې دومره ځمکه وخرله، بیا به یې په دې کې د اودسمات ځای، د غسل ځای، تقریبا د دوه میاشتو خوراکه استاذ او د واره ماشومان دا د شپې دلته ورواچوله، پاسې بیا سر پسې بند کو. بیا به یې شټارونه جوړ کړل، په ښار کې به یې تقسیم کړل چې ابوبکر شفیق هسپتال په پلاني ځای کې به هلته سرکس وي، حیا دې وي، رنډۍ به وي، رنډیان به وي، میله به وي، تاسې به راځئ نو موږ سره به په دې میله کې شرکت کوئ. د روسیانو نه ډارېدل. لاندې به دغه استاذ دغه وړو ماشومانو ته ناست و، قرآن عظیم الشان به یې ورشو، په سټیج به له پاسه لوڅې ښځې دا چرخېدلې، ډانسونه به یې کول، شرابونه به ول، چې کله به دا میله ختم کېدله دغو ماشومانو به قرآنونه هم زده کړي وو، چې کله به میله ختم سوه د شپې به یې ور خلاص کړو، د واره ماشومان به یو بل ځای ته ورسول. ای دوتانۍ قومه، ته څه خبر وې د جلسو نه؟ تاسو لیدلې مدارسې، تاسو لیدلې وو حافظان، خو ټوله زندګي دې د مدارسو خدمت کوو، ټوله زندګي دې د علماو خدمت کوو، ټوله زندګي دې د خانقاو خدمت کوو. نن الله رب العزت چې ښار ته ځې ورې به د دوتانۍ مدرسه وي، او زه د تحدث من نعمت په توګه باندې یم. ما دا ورته سوارې خبره کړې ده چې عجیبه خبره ده، د موږ سره چې په مدرسه کې څومره طالبان وي چې هغه ډېر کوښښ کوي په کتاب کې هغه دوتانۍ دي، چې ډېر ادب یې پکې هغه دوتانۍ دي، چې ډېر دینداره یې هغه دوتانۍ دي، او چې ډېر خدمت کوي هغه دوتانۍ دي. خو افسوس یې په پلرو باندې د موږ سره اوس د شپږمې درجې طالبان دي. اوس نن کتاب کې پرون پوښتنه کوله ما پلانې دوی چیرې دي؟
ول پلار ته اوس نور ځلې دا رمه په مخه کړه 2 کاله یې ملایي ته پاته دي لیکن نن ورته یې بس کتاب پرېږده قرآن پرېږده راسه رمې ته ذاتي نوره دا رمه ذاتي په مخه کړه نو مسلمانانو دا د الله یو انعام در باندې سوی ده الله د تا نه راضي سوی ده چې الله رب العزت خپله مدرسه درکړله خپل حافظان یې درکړو او دومره انسانان نن دا ټول په یو داسې نوراني مجلس کې ناست دي تاسو وایئ ټول وایئ الحمدلله په زوره وایئ الحمدلله نه په زوره نه سئ ویلی په زوره وایئ چې څومره هم په زوره ګوره شیطان په الحمدلله باندې سوځي منډه کوي ټول وایئ الحمدلله شاته خلک په زوره باندې نه یي الحمدلله په زوره وایئ جزاک الله الله خوشحاله وله نو مسلمانانو دا دی الله رب العزت در باندې انعام ده دا دی الله رب العزت در باندې احسان ده دا باندې کوي علماء کرام را روان دي در باندې احسان ده دا دی الله تعالی در باندې انعام ده ګوره چې د انعام قدر وکوي قدر او زه یو خبره تاسو ته کوم چې دا ټیم د اسلام هم دغو حافظانو ته امید ده چې د ما قدر به کوي د قرآن هم دغو حافظانو ته امید ده چې د ما قدر به کوي د ان حضرت صلی الله علیه وسلم د نبی علیه الصلاة والسلام هم نن دغو ته امید ده دا د نبی علیه الصلاة والسلام دا روحانی بچیان دي چې څوک دغو ته د قدر په نظر باندې ګوري نبی علیه الصلاة والسلام یې دا ماته د قدر په نظر باندې ګوري چې څوک یو عالم ته غېږ ورکړي غېږ نبی علیه الصلاة والسلام یې دغه ماته غېږ راکړې ده چې چا دغو ته لاس ورکړو نبی علیه الصلاة والسلام یې ول دغه ماته لاس راکړی ده د عالم مخ ته کتن دا عبادت ته عبادت د موږ سره یو ډېر فقیر حافظ و ډېر تقواداره سړی و مخکې زه چیرې یو مدرسه کې استاذ وم ما ته راغی ول زه نن 2-3 ورځې کېږي شپې چې زه یو خوب وینم مال څرنګه خوب وینې ول موږ طالبان په دا جومات کې ناست یو هلته کتابونه یایو یوه ژړا راپورته چې ژړا موږ شورمنډه کړو د مسجد په دې کونج کې بالا قرآن د الله قرآن ژاړي ول موږ دا طالبان لاندې ژاړو د خدای قرآن بالا ژاړي د قرآن دغه اوښکې دا موږ په دا طالبانو کې راتور شي موږ ورته یې قرآن چا ولی دی راته یایي زه امت والا یم طالبانو ما در واخی د ما نن څوک نسته چې د ما تلاوت وکوي چې ما څوک نسته چې ما په ټټر پورې ونیسي طالبانو ما در واخی ول قرآن بالا ژاړي موږ لاندې ژاړو دا قرآن اور واخی دا د قرآن ایرې دا په موږ کې له پاسه راتوسي نن قرآن یتیم ده نن قرآن په ژړا باندې ده نن محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا په ژړا باندې ده د موږ د شمس مشایخ الله دې حفاظت وکړي خدای تعالی دې دغه فیض په موږ باندې جاری ولري دغه داسې بهترین موریدان تیار کړي دي چې دا ډېر صاحب د کشف او د فراست وي یو صوفي ما ته غږېدو دیندار و اول یې ژړل ما ته غږېدی نه سوی وروسته یې راته وویل ول زه د خلیفه صاحب جلسې ته تللی وم هلته مې خوب لید په خوب کې مې نبي علیه الصلاة وسلام ولید ژړلې
نبی علیہ الصلوۃ والسلام داسې ژړل ما ته وویل چې وپرانیه لږ خو د ما امت خبر کړي دا څه کوي په کومه خوا باندې روان دي ما رسول الله ولې ژاړې ویل دوی ولې به نه ژاړم په نن ورځ کې چې څومره انسانان مړه شوي دي یوه کس ایمان تېر کړی دی یوه دا نور ټول بې ایمانه راغلي دي الله به موږ ته ایمان څرنګه را نصیب کوي چې نن موږ محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه پېژنو د محمد رسول الله پلار نوم د موږ نه ده زده د نبی علیه صلات وسلام د مور نوم د موږ نه ده زده خپل مذهب موږ ته نه ده معلوم د قرآن په ذکر باندې موږ سوځېږو غیبت بهتان او چټي مجلس ته په ګنټو ګنټو باندې موږ ناست موږ نه ستړېږو خو لیکن چې کله خبره څوک د رسول الله راته کوي بیا موږ ستړي هم سو بیا موږ تنګېږو هم بیا موږ ته کارونه هم را پیدا کېږي الله دې د موږ په حال باندې فضل وکړي الله دې د دغو ماشومانو د رویه الله موږ په خپل رحمت کې را پټ کړي تاسو وایئ امین په زوره وایئ امین مسلمانانو والله دومره خبرې مې په زړه کې وې چې زه به ډېر درته غږېږم ځکه تاسې د موږ سخت ډېر خدمتونه کړي دي خو الحمدلله تر موږ لوی علما راغلل استادان مو راغلل د موږ خو خلک خالي دا قدر لري د نسب په وجه باندې هم کوي چې اخندزادګانې کې نه موږ خو دومره ملایان نه یو خالي صرف مخکې حمدالله اخندزاده صاحب یو حدیث ته یو اشاره وکوله زه د دغو حافظانو د دغو پلرو ته یو عظیم بشارت ورکوم یو کتاب کې را نقل کوي چې په ورځ د قیامت باندې چې کله جنتیان جنت ته روان سي نو هغه جنتیانو کې به انبیا وي د انبیاو ټولۍ به ولاړه سي صدیقین دا به ولاړ سي شهدا دا به ولاړ سي صالحین دا به ولاړ سي سخیان دا به ولاړ سي پیران صاحبان دا به ولاړ سي علما به ولاړ سي او حفاظ د قرآن دا به ولاړ سي خلق به ګوري یو داسې انوارات به راپورته سي یو داسې روشنایي به راپورته سي یو داسې تجلیات به راپورته سي چې خلق به حیران سي څوک به یایي دا خو انبیا را روان دي چې دا داسې انوارات پورته کېږي جواب به ورکړي چې انبیا